بسم الله الرحمن الرحیم. د بیدار پښتون ګرانو کتونکو السلام علیکم. تاسو ته معلومه ده چې په 19 دسمبر باندې د خیبر پښتونخوا په 1900 ضلعو کې د بلدیاتي انتخابات کیدونکي دي. په دغه انتخاباتو کې په زرګونو امیدواران برخه اخلي چې په هغې کې یو طرف ته د تحصیل میر امیدواران دي چې دغه غټه حلقه ده، او هغې پسې بیا لاندې بیا جنرال کونسلران او کسان، یوت او زنانه او اقلیت، دا 15 قسمه شپږ قسمه کسان چې په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي. دوه درې خبرې په دې حواله باندې کول غواړم. زما مخکې هم په یو ویلاګ کې څه ناڅه په دې حواله باندې خبرې اترې کړې وې، خو نن یو ځل درته بیا دا وایم چې زموږ په اکثرو امیدوارانو ته اوسه پورې دا هم معلوم نه دي چې زه دا کوم انتخابات کوم، په دې کې به ماته کم اختیارات وي یا به زما بیا کومه ذمهواري وي. خو چونکې دا یو جمهوري عمل دی، سیاسي ګوندونه او عام خلک په دې حواله باندې دې طرف ته راځي او خل وي چې یاره ماته به اختیار میلاویږي او زه چې د یو منتخب کس به یم، ډېره ښه خبره ده. دا د جمهوریت حسن دی او په دغه کې یقینا زه به ورته وایم چې دا یو قسم له د سیاست او د جمهوریت نرسري ده. په دې کې زده کړه کیږي، په دې کې چې کوم خاص کر زموږ ځوانان، زنانه، اقلیت، جنرال کونسلران دا چې 2 3 کاله 4 کاله 15 کاله په دې کې ولوبېږي، را روان وخت دپاره دوی د دې نه بیا پر مخکې تللی شي او د صوبایي اسمبلۍ دپاره، د قومي اسمبلۍ دپاره کنټسټ کولی شي یا امیدوار جوړېدی شي، چل زده کولی شي په دې کې. خو بل طرف ته زه به دا ووایم چې کله دې ته موږ جمهوري عمل وایو نو په کار ده چې موږ په خپل ځان کې جمهوري اصول چې دی په خپله باندې په خپل ځان لاګو کړو. جمهوري اصول څه شی دي؟ برداشت کول دي، د یو بل سره مثبت مقابله کول دي، د یو بل سره جنگ جګړې نه کول دي. د جمهوري اصول او سیاست دا دی چې په یو کور کې فرض کا یو ورور دی په پیپلز پارټۍ کې دی، بل په ANP کې دی، بل په PTI کې دی، په کار دا چې دا درې واړه یو بل برداشت کړي، د یو بل داسې مخالفت نه کړي چې د هغوی کورني اختلافات په دې حد ته ورسي چې بیا په کلونو باندې د یو بل سره خبرې اترې نه کوي. او زه بل یو مثال درکړم، ډېر واضح او ډېر غټ مثال. په پاکستان کې ډېر زیات مثالونه دي خو یو به درکړم. زبیر عمر څوک چې د مسلم لیگ نون د میاں نواز شریف صاحب او د هغه د لور مریم نواز ترجمان دی، د سند گورنر پاتې شوی دی نو دغه پارټۍ طرف نه، د هغه ورور اسد عمر صاحب هغه د PTI وفاقي وزیر دی، بلکې که موږ دا ووایو چې د عمران خان نه پس دویم غټ سړی دی په PTI کې نو غلطه به نه وي. یو ورور په مسلم لیگ کې دومره په غټه عهده باندې دی، بل ورور په PTI کې په غټه عهده باندې دی. خو د هغې دا مطلب دی نه چې د هغوی خاندان چې د یو بل سره به تعلق نه ساتي. نو زه هم دغه درخواست کول غواړم زما ټولو اورېدونکو ته په دې وخت کې چې مهرباني وکړئ د جنګ جګړو نه، د نفرتونو نه، د یو بل پسې د پراپګنډو نه، د خبرو نه د دې نه ځان وساتئ. 4-5 ورځې پاتې دي، ډېر وخت تېر شو، لږ وخت کم پاتې دی. په کار دا ده چې په دې کې موږ په جمهوري اصولو لاندې مقابله وکړو چې چا وګټله بل امیدوار له پکار دي چې هغه ورشي مبارکي وله ورکړو چې به یې اوسه پورې دا د عوامو فیصله وه، لہذا د دې نه مخکې به زموږ واپس همغه شان کوري کوم چې د نن نه میاشت مخکې وو. دا خو یو خبره شوله. دویم دا چې دغه ووټ ګټل چې کوم دي نو دا څه داسې غټ عهده نه ده چې ګینې یاره په دې کې سړی چې د MPA جوړ شو هغه به یا چې دی نو افسران بدلوي او یا به څه کوي یا به څه کوي، داسې نه ده. د کور کلي الیکشن دی، د خپل کلي علاقې وړې وړې مسلې چې دی د دې حل کولو اختیار به تاسو ته میلاو شي. په هغې باندې به باقاعده مشوره کیږي، په هغې باندې به چې دی یو قرارداد به پاس کیږي، یو نوټیفیکیشن به کیږي، یعنې یو قسم له سټریم لاین به شئ تاسو د یو بل د پویولو دپاره. د لوکل خلک چې دي چې څوک MPA له نشي ورتلی، څوک چې د MNA له نشي ورتلی، څوک سینیټر ته اکسیز نشي کولی، هغوی ته به تاسو له راځي او تاسو به د هغوی د مسلې حل کولو کوششونه کوئ. سره د دې چې فنډز دومره زیات دوی سره نه دي. تیر ځل په 2015 کې چې کله بلدیاتي انتخابات شوي په هغه وخت کې بلدیاتي حکومتونو له 30% فنډ ورکړی د صوبې. دې ځل په هغې کې صوبایي حکومت کمی کړی دی او 20% فنډ د دوی لپاره مختص کړی دی. البته چې کوم مقامي حکومتونه راشي هغوی په خپل جیورسډکشن کې، یعنې په خپله علاقه کې هغوی چې د سرکاري آمدن څه ناڅه وسایل او ذرایع پیدا کولی شي، هغه د دې نه علاوه دی. هغه که دوی فرض که پیدا کوي نو د خپل کلي علاقې په هغې باندې بیا زیات ښه خدمت کولی شي. قدرمنو 2 خبرې خو دا شولې. درېیمه خبره دا ده چې د پولینګ ایجنټان هر امیدوار چې دی هغه سره دومره اختیاري چې څومره هم پولینګ بوت وي، یعنې د مثال په طور باندې یو ایریا کې په یو سکول کې یا په یو هسپتال کې 3-4 پولینګ بوت جوړ دي، نو په هر یو بوت کې د هر امیدوار یو کس چې دی دا د پولینګ ایجنټ په طور باندې کینولو اختیار ده ته حاصلي. هغه له به دوی اتارټي لیټر ورکوي او الیکشن کمیشن باقاعده خطونه دوی له ورکړي چې د دې باندې تصاین وکړه او دا ستا اتارټي ده ته هغوی له ورکړه. اوس خبره دا ده چې د هغه ذمهواري څه ده؟
د دغه چې کوم ایجنټان دي پولینګ ایجنټان دي ته ویلی شي د دوی تربیت پراپر پکار دی دوی پوهول پکار دي چې به تاله په کم قسم کس باندې اعتراض کول پکار دي د څه شي تاله خیال ساتل پکار دي او د کم وخت نه والا تر د کم وخته پورې تاله هلته ناسته پکار ده یعنی کله نه چې الیکشن شروع کیږي هغه ډبه چې کومه په کومه ډبه کې چې اوټونه چولې کیږي پکار ده چې هغه هم د دې ایجنټانو په مخ کې خالي دوی ته وښودی شو د هغې نه پس بیا هغه سیل کړی شي صحیح شوله بیا چې څومره کسان هلته راځي که فرض کړه د یو کس چې دی شناختي کارډ ورسره اوریجنل نشته دی په کار نه دی چې هغه د اوټ واچوي که یو سړی مړ دی د هغه په نوم باندې بل کس راځي د اوټ اچولو کوشش کوي د هغه مخنیوی په کار دی همدغه شانتې نور او د دې دا حق دی چې دا تر هغه وخته پورې به په دغه پولینګ بوت کې ناست وي چې الیکشن پولینګ ختم شي هغې نه پس به ګنتي شروع کیږي ګنتی په حق کې په وخت کې د دوی ناسته دلته ډیره زیاته ضروري ده مهرباني وکړئ چې تر هغې پورې د دغه پولینګ بوت نه به تاسو نه راوځئ تر څو پورې چې تاسو لا د فارم 45 یعنی په کوم باندې چې نتیجه ولیکلی شي او پریزایډنګ افسر په هغې باندې دستخط وکړي چې تر څو پورې تاسو لا دستخط شوی ریزلټ نی درکړی د خپل پولینګ سټیشن هغې پورې به تاسو د دغه د ګنتۍ د کمرې نه بهر ته نه راوځئ دا ستاسو ذمهواري هم ده او دا ستاسو حق هم دی درېیمه خبره زه ووټرانو ته عام خلکو ته کول غواړم چې تر اوسه پورې چې دی په دې الیکشن کې هغوی ډایرکټ هیڅ نه ده اخیستې یو خو دا چې تاسو هر یو کس به شپږ ووټونه استعمالوي په دې خبره باندې ځان پوه کوئ موږ که هغه بوډاګان دي که ځوانان دي که هر څوک دي شپږ ووټونه استعمالول دي یو به د تحصیل ناظم یا تحصیل معیار ته اچولي د هغې نه علاوه بیا نور 15 چې کوم دي نو دا په خپل ویلیج کونسل کې دي ویلیج کونسل کې څه شی دی یو به جنرل کونسل ته چې په 3 کسان منتخب کیږي خو یو به اوټ به هغوی ته چې یو به کسان کونسلر ته اچولي یو به وومن یعنی زنانه ته اچولي یو به یوت ته اچولي ځوانانو نمایندګۍ باندې چې کوم کس راځي او یو که په کوم علاقه کې اقلیت نو بیا به هغه ته هم اچولي که په کوم ځای کې اقلیت نه نو بیا به 15 ووټونه اچوي هر یو کس که کوم ځای کې اقلیت نو بیا به شپږ ووټونه اچوئ دا خبره یاد ساتئ یوه دویم دا چې مهرباني وکړئ راوځئ چې وروستو بیا کله جاړو چې یاره موږ صحیح کس نه دی لیږلی کله اسمبلی خبره کوو کله د کونسل خبره کوو کله د پارلیمنټ خبره کوو په کار دا ده چې په دې وخت کې راوځو که زنانه دي که نارینه دي که بوډا دی که ځوان دی هر هغه کس چې چا سره شناختي کارت شته دی د 18 کالو نه د هغه عمر زیات دی راوځئ او په 19 دسمبر باندې خپل ووټ په ښه انداز کې استعمال کوئ او خپل ځان له بهترین نمایندګان وټاکئ یو جهان مننه